د عافیه صدیقي او د هغې د خور د فوزیه صدیقي ملاقات څه په داسې رنګ کې وشو چې په یو کمره کې یو طرف له عافیه صدیقي او په درمیان کې په منځ کې غټه شیشه لګېدلې وه او دې طرف له فوزیه صدیقي د عافیه صدیقي خور وه. د لاس ملاولو اجازت نو، د بچو حال سلاولو اجازت ولا نو فوزیه صدیقي له او ورسره انسپکټران هم ولرو د هغې په مخ کې دا ملاقات شوی. فوزیه صدیقي له دا انسټرکشن ورکړل شوی چې عافیه صدیقي له به ته د بچو تصویران هم نښې، د کور حال احوال به ورله نه ویجي. تقریبا 2.5 غنټې د دواړو خویندو ملاقات شو. په 2.5 غنټې کې چې عافیه صدیقي کله خپلې خور له مخامخ شوه نو عافیه صدیقي سکارف اچولی او چې کوم د هغې د جیل ډریس دی هغه ډریس یې اچولی او سکارف یې د سر نه تو کړی او مخامخ غاښونه چې کوم هغه مات شوي. عافیه صدیقي د خولې دا بیان ده چې په جیل کې حمله شوې وه په ما باندې او زما را 2 غاښونه هغه ټایم مات شوي دي او بل د هغې په سر باندې هم د زخم نشانو د عافیه صدیقي په سر باندې هم. او عافیه صدیقي خپلې خور له ده وویل چې ما له خپله مور ډېره زیاته یادېږي چونکې د هغې مور وفات شوې ده، د هغې له د خپلې مور د وفات هېڅ علم نشته او ما له خپل بچي ډېر زیات یادېږي جي. د عافیه صدیقي حوالې سره نوې اپډیټ دا دی چې عافیه صدیقي د امریکې ټولو نه خطرناک جیل کې د څنګه چې تاسو له معلومه ده د عافیه صدیقي خور فوزیه صدیقي او د جماعت اسلامي سینیټر اشفاق احمد چې کوم دی د عافیه د رهایۍ دپاره امریکې له تللي. امریکا کې د عافیه صدیقي خور فوزیه صدیقي له د هغې د کیس د راوړو اجازت میلاو شوی دی چونکې ملاقات هم شوی خو لرې نه یو بل سره مطلب لاس میلاول یو بل سره ورغاړه د دې اجازت ولا د امریکې حکومت نه دی ورکړی. د عافیه صدیقي او د هغې د خور د فوزیه صدیقي ملاقات څه په داسې رنګ کې وشو چې په یو کمره کې یو طرف له عافیه صدیقي او په درمیان کې په منځ کې غټه شیشه لګېدلې وه او دې طرف له فوزیه صدیقي د عافیه صدیقي خور وه. د لاس ملاولو اجازت نو، د بچو حال سلاولو اجازت ولا نو فوزیه صدیقي له او ورسره انسپکټران هم ولرو د هغې په مخ کې دا ملاقات شوی. فوزیه صدیقي له دا انسټرکشن ورکړل شوی چې عافیه صدیقي له به ته د بچو تصویران هم نښې، د کور حال احوال به ورله نه ویجي. تقریبا 2.5 غنټې د دواړو خویندو ملاقات شو. په 2.5 غنټې کې چې عافیه صدیقي کله خپلې خور له مخامخ شوه نو عافیه صدیقي سکارف اچولی او چې کوم د هغې د جیل ډریس دی هغه ډریس یې اچولی او سکارف یې د سر نه تو کړی او مخامخ غاښونه چې کوم هغه مات شوي. عافیه صدیقي د خولې دا بیان ده چې په جیل کې حمله شوې وه په ما باندې او زما را 2 غاښونه هغه ټایم مات شوي دي او بل د هغې په سر باندې هم د زخم نشانو د عافیه صدیقي په سر باندې هم. او عافیه صدیقي خپلې خور له ده وویل چې ما له خپله مور ډېره زیاته یادېږي چونکې د هغې مور وفات شوې ده، د هغې له د خپلې مور د وفات هېڅ علم نشته او ما له خپل بچي ډېر زیات یادېږي جي. او بل عافیه صدیقي په سر باندې چې کوم چوټ خوړلی د هغې د لاسه د هغې هیرنګ رینج چې کوم دی هغه هم کم شوی دی، مطلب فوزیه صدیقي وي خبرې یې صحیح نه اورېدی ما به ورله په تیز اواز باندې چونکې دواړو طرفو له یو ټلیفون غوندې لګېدلي په هغې باندې یو بل سره خبرې کوي، منځ کې غټه شیشه لګېدلې وه همداسې ټلیفون نه بغیر ته بل طرف له اواز نه ځي او نه د هغې اواز دې طرف ته راځي. د یو ټلیفون غوندې لګولي انټرکام ورله ویلی شي په هغې باندې د دواړو خبرې وشوې. تقریبا 2.5 غنټې دا ملاقات و چې په هغې کې عافیه صدیقي خپلې خور له پوره داستان بیان کو چې ما سره څه دلته شوي دي، هر څه یې ورله ووي عافیه صدیقي له سوري فوزیه صدیقي له، خو فوزیه صدیقي له دا اجازت نشته چې دا خبرې به ته په میډیا باندې نه کېږي. د دواړو خویندو د ملاقاتو لار اواره شوې ده، یو بل سره ملاقات کولی شي خو رهایي چې کومه دغه فلحال امپوسیبل ځکه ده د عافیه صدیقي خور چې کومه ده فوزیه صدیقي هغې عوامو نه او پالیټیشن نه دا ریکویسټ کړی ده چې پلیز تاسو د عافیه صدیقي دپاره اواز اوچت کړئ چونکې اوس مونږ ملاقات کولی شو یو بل لیدی شو خبرې کېږي خو چونکې رهایي چې کومه ده هغه فلحال ناممکنه ده، لږه مشکله ده. که چېرې د پاکستان عوام د عافیه صدیقي دپاره په سوشل میډیا څومره هم زموږ سوشل میډیا سټار دي، غټ غټ سټاران دي، مطلب زه به مثال له طاهر درکړم، طاهر خان، کبیر افریدي، یوسف جان، د پښتو د کلچر والا، داسې اردو والا هم ډېر غټ غټ شته دی چې دوی کم از کم په خپل سوشل میډیا پلیټفارم باندې د یو ټرینډ وچلوي، ریلیز عافیه صدیقي، هیشټیګ ریلیز عافیه صدیقي وچلوي. نو کېدای شي چې امریکې له هم د پاکستان د عوامو څه پاور محسوس شي او بل حکومت له هم ریکویسټ چې یو افیشل لیټر وکړي، د پرایم منسټر په پیډ باندې یو افیشل لیټر وکړي او ریکویسټ وکړي امریکا له چې بس ته اوس خاص هم د افغانستان او د ستاسو هغه لړۍ ختمه شوې ده او تاسو چې کومه عافیه صدیقي ګیره کړې وه د افغانستان او د تاسو چې کومه لړۍ وه نو هغې کې تاسو عافیه صدیقي ګیره کړې وه، چونکې اوس لړۍ هم ختمه شوې ده نو تاسو له پکار دي چې عافیه صدیقي یو همبل ریکویسټ ورله وکړي په عاجزانه طریقه ورله ووایي چې موږ له خپله عافیه صدیقي واپس کوي نو انشاءالله پوسیبل بشي. نو دا د عافیه صدیقي حوالې سره تر اوسه پورې اپډیټ چې تاسو سره مې شریک کړو. د ویډیو کتلو زیاته مننه، ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.